دا زمون د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور د حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها روزه مبارکه ده. ویډیو مکمل وګورئ د ثواب په نیت باندې د حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها د روزه مبارکه زیارت وکړئ. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله پیدا شو نو تاسو له پته د هغه پلار نو، هغه پیدایش نه مخکې د هغه پلار الله پاک ایشتلی او چې کله حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شپږ کال شو نو مور ته هم الله پاک وښته. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډیر د دکت او د درد زندگی تیره کړې ده. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل مور سره د مدینې نه مکې د تلو چې دا تقریبا د سور وزو مزل دی او پیاده هغه ټایم کې پیدل مزل وي، په اوخه باندې، په اس باندې، په دغه باندې به مزل کېدی. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل مور سره روانو مدینې نه مکې د تلل چې په لاره باندې یو مقام راځي چې ابوا ولا ویل شي ابوا، په هغه ځای کې چې زمون د خوږ نبی په مور باندې هارت اٹیک راغو. هغه ټایم خو د هارت اٹیک څه کنسپټ نو، خو نن سبا دی بیماری له هارت اٹیک ویل شي. دغه ټایم زمونږ د خوږ نبی مور عمر چې کومو تقریبا 25 کاله چې زمونږ د خوږ نبی مور حضرت بیبي آمنه رضی الله تعالی عنها چې کوم دی د درد د لاسه کله یو طرف لا کله بل طرف لا او زمونږ خوږ نبی د شپږ کالو ماشوم ورته مخامخ ولاړ یریږي هم چې څوک هم مور سره څوک هم دومره شاړ ځای کې هغه ځای لکه چېرې تاسو لاړئ الله پاک مو بوتله لکه نو پرڼان ورځ هغه ځای کې خلک یریږي. غرونه داسې دي داسې هغه ابوا علاقه چې کومه ده دغه ځای کې که تاسو ګورئ دا غرونه تک تور غرونه دي، په دغه ځای کې دروازه خلک یریږي. او نن 1400 سال مخکې تاسو سوچ وکئ چې زمونږ په خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به دغه ټایم کې څه تیر شوي وي چې خپله مور مبارکه دومره تکلیف کې وه. چې څه ټایم ولا پته ولګېده مور ته چې زه خو د دې دنیا نه د رخصتېدو ټایم راغلی نو خپل بچي له صرف دومره وي په هغه درد کې. هر زنده چې کوم دی په دې دنیا باندې هغه به مړ کېږي، هر ځوان چې کوم دی هغه به بوډا کېږي، خو ما یو داسې ماشوم پیدا کړی دی چې هغه به دا ټوله دنیا چینج کوي، چې هغه به دا ټوله دنیا بدلی، هغه به دې ټوله دنیا کې نور راولي. نو بالکل زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته بیا نبوت ملو شو او ټوله دنیا کې نور راوستو. تاسو خپل سوچ وکئ چې دغه ټایم به زمونږ په خوږ نبی چې د یو شپږ کالو ماشوم باندې الله پاک دومره سخت امتحانونه راوستي دي، او هغه ماشوم چې کم ماشوم د پاره د ټوله دنیا جوړه شوې ده، هغه ماشوم چې کم ماشوم له نبوت ملاویږي په هغه باندې الله پاک دومره سخت امتحانونه راوستلي. دا واقع چې ما کله هم اورېدلې په قسم په الا الله یقین وکئ د مولانا طارق جمیل صاحب د خولې نه مې اورېدلې ده، د مفتی شیخ ادریس صاحب د خولې نه مې اورېدلې ده. داسې نور ډېر زه دا دوه چې کوم دي دا ډېر زیات ګورم، دی وایونه ډېر زیات اورم د دې د خولې نه چې ما کله هم اورېدلې په الا الله یقین وکئ چې ما ورسره جړلې دي. خو اوس چونکې د کیمرې مخې لایم اوس مې هم لږ فیلینګس داسې ګډوډ کېږي، خبرې رانه اخوا دېخوا کېږي. بیا چې کله زمون خوږ نبی اخرني حج لتلو 63 سال عمر کې زمون خوږ نبی چې کله حج لتلو مدینې نه مکې له راتلو نو دغه ټایم کې بیا هم د مور د قبر د مور د روزې مبارک زیارت له ورته شو ابواله. مکې نه مدینې له به چې کله مکې له خلک تلل نو هماغه په اوښانو باندې به تلل چې کله د ابوا مقام راورسېدو زمونږ د خوږ نبی عمر هغه ټایم 63 سالو 57 سال د مور نه جدای شي، 57 سال پس هغه د مور قبر له د مور د قبر له بتلو خو 57 سال پس نن سبا تاسو وګورئ 10 کاله پس خلکو نه خپل چې ډېر زیات هم خوښي اتې ایر وي. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 57 سال پس د مور قبر له چې ورته وکړو اوښې ورته وکړو قافله ورسره تقریبا 50 زره صحابه کرام ورسره دي چې هغوی حج له روانو. زمون خوږ نبی لاړو د مور مبارکې روزې سره کېناستو او په داسې پوزیشن کې کېناستو، بقول مولانا طارق جمیل صاحب داسې پوزیشن باندې کېناستو، احرام یې اچولی و، احرام اچولی او سخته ګرمي ټایم تقریبا اپریل مئی میاشت په تقریبا د مولانا بقول مولانا طارق جمیل صاحب احرام کې په داسې کېناستو او تقریبا داسې د دې پوزیشن کې ناستو او تقریبا 3-4 غنټې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم خپلې مور مبارکې له روزې له وجړل. نو دا یو وړه غونتې واقع وه چې ما وې تاسو سره پکې د خوږ نبی د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د مور مبارک روزه مبارکه در سره شریکه کوم د ثواب په نیت باندې. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او ویډیو به د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریک کوئ چې نور ملګري هم وګورئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ولیکي، تاسو له به هم ثواب میلو شي. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم فالو کړئ. والسلام.